محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به، فمن اضطر في غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف هوا ہے. زما عزتمند و مشران و گران و نون و دوستانو، د دې آیتونو نه مخکې آیتونو کې د خدای د توحید، د خدای د صفاتو او د خدای د لوی بادشاہ او د طاقت ذکر، بیا د هغې خلقو بیانو چې خدای نه مني او د ځان نه حلال حرامي او حرام حلالي. خدای د هغې بیان کړو او د هغې خراب انجام یې بیان کړو چې د قیامت په ورځ به دوی په یو بل لعنت وای، د ډلې خلک به مشرانو باندې لعنت وای او د مشرانو به هغه ډلې والو باندې لعنت وای، دواړه به سپیري. دی آیتونو کې دا چېرته مه ووایې. خدای مسلمانانو ته د حلال او د حرامو بیان کوي. خدای پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے مسلمانانو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ اجازت دی درته د پاکو هغه نعمتونو نه چې مونږ درکړي دي. واشکروا لله، او شکر پہ ادا کوئے ان کنتم ایاه تعبدون، که د دې لوی خدای بندگی او عبادت کول غواړئ. انما حرم علیکم المیتة، خدای حرامه کړې ده په تاسو مرداره، والدم او وینه، ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښې، وما احل لغیر الله به، او هغه شی چې د خدای نه علاوه د بل چا نوم پې واغېستی شي هغه ته پې نزدېکت کول غواړي، دا حرام دی. دام فمن اضطر فی مخمصة فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، البته که څوک مجبوره شو نه د خواهش په غرض دا څیزونه خوراک غواړي او نه د حد نه زیات تجاوز کول غواړي، نو که هغه وخوړل نو ګناه پې نشته. د درو خبرو ته خیال لرئ په دې آیتونو کې. یو خدای وایي پاک حلال څیزونه خورئ، دویم ورسره وایي شکر ادا کوئ، درېیمه دا ده چې خدای دا څلور څیزونه حرام کړي دي، څلورمه دا ده چې دا حرام هم د مجبورۍ او د ضرورت په وخت کې د ضرورت مطابق خدای اجازت کوي. پاک څیزونه څه ته وایي؟ پاک هر هغه څیز ته وایي چې خدای د هغې د حلالوالي حکم را لېږلي. دنیا کې چې څه څیزونه دي خدای زمونږ د خیر دپاره پیدا کړي دي، بعضې لږ څیزونه یې منع کړي دي چې هغې کې د انسان ضرر و، خو پیدا کړي د امتحان دپاره دي. نو پاک ټول څیزونه لکه انګور، کجورې، غوښې، میوې، مارغان، حیوانات، د ښکار څیزونه دا ټول حلال.
بعضې څیزونه بند کړي دي د هغې بیان دی. نو پاک څیزونه چې ما پیدا کړي دي خوره وسکې، خو ورسره شکر ادا کوی د خدای پاک. شکر په ژبه، په عملم او په زړه کې. د شریعت دا مسله درونو چې د حلال روزه خوراک سره خدای پاک په انسان کې یو رڼا پیدا کوي، د ایمان او د عبادت شوق پکې پیدا کوي، او صبر او حوصله پکې پیدا کوي. او د حرام خوراک سره د ایمان رڼا ختمیږي او حرص زیاتیږي او د عبادت شوق ختمیږي. کوم سړی چې خپل کاروبار کې د حلال او حرام او فکر ساتي، عبادات به صحیح وي، زړه به مطمئني دی، به شکر دی که لږي خوشحاله وي. او چې کوم سړی حرام خوري، رشوت خوري، غلا کوي، ډاکې کوي، نو د هغه زړه کې به همیشه حرص وي او هغه به همیشه پریشانه او د عبادات و شوق به پکینی. منځ او دستا به خوند نه ورکوي. حلال روزي ښکلي اخلاق پیدا کوي او حرام روزي خراب اخلاق پیدا کوي. حلال سره صبر پیدا کیږي او بچی نیکانی، او حرام سره حرص زیاتیږي او بچی بد عمله. قسم دې په سترګو مې لیدلی دي، که ملا سړی هم د حلال او حرامو تمیز نه کوي، نو زامن یې چرسیان شوي دي، پوډریان شوي دي. او چې څوک د حلالو کوي، خدای بچیم نیک ساتي. حلال خور سړي زړه خوشحاله وي، شکر دی، هر څه ډېر دی، الحمدلله. او حرام خور سړي همیشه ارواوږي، هغه مخته. د نفسیات ماهران سیکالوجي والا او دا ډاکټران د نفسیات، هغوی وایي دا ډېر د حرص، د مال شوق، دا لیونتوب دی د دماغ، دا دماغي بیمار دی چې هلکه هلکه هلکه. چې څوک ډېر شوق کوي د پیسو، دا وایي دماغي بیمار دی. هلکه پیسې خو دومره پکار دي، سړي په حیا پرده جوړی، د بل نه پې د سوال نه سړی بچي. د ډېرو خو څه حد نشته، ډېرې دې وګټل، نو څه چله شو، په بینک کې پرتې دي، ته به مړ شي، هغه به پاتې شي. ډېر لالچیان بینک کې پیسې پرتې، هغې وارث نه لیکلی، بینکونو ته پاتې شي، بینکونه په هغې چلېږي، ده په مردارو را جمع کړي. تاسو ته زما نه ښه معلوم دی د دې ملک دا لوی لوی سټې، دا مردار خواره، دا بینکونه یې چې ډک کړي، یکم بختانو په دې به څه کوې. زمونږ د ملک یو ګورنرو وفات شوی دی، خدای پاک دې وبخي. زوی په پوډرو کې په امریکا کې ونیولی شو، 15 کاله قید. نو زما مر سره تعلق و، خو ما ته تپوس نه دی کړی، بل سړي ته تپوس. هغه هلک ته وایي فلانکي ستاسو خو دومره ځمکې دي، که 10 جیرو به ځمکه خرڅه کړې او فی نفر د کور 10 چرګان دوا خورې، نو د 10 جیرو به ځمکو پیسې نشي خلاصولی، نو په دې پوډرو څه کوې؟ وی هغه راته وایي ځان له سیروړه ګټو. نو چې څوک حرام و حلال و تمیز نه کوي، قسم دی هغه هر وخت اوږي اروی خواړی. او چې چا په حلالو کفایت وکړي، زړه به یې موړي. او اصلي مالداري د زړه خوشحالي ده،
تا سره ډېرې پیسې خپې نو څه به پریشانه چې په خلکو شپه شي په هغې روشي کارکولیټر راوالی حساب کتاب جنګی را جنګی جنګی را جنګی چې څومره رالی او څومره لاړې د یو مالدار سړي یو منشي راته وایي وی ماله چې 5 پیسې یا 10 پیسې فرق راشي په حساب کې زه یو ګنټه هغه ته ولاړی ما ته وایي دا ولې فرق راشي نو خدای وای حلال روزي خوره نو د حلال روزي نتیجه بدای چې ته به خوشاله په ډیرو سړي نه خوشالېږي په حلالو خوشاله ساګ دی ټیپور دی او سړي خوري په آرام ودشي دا څومره خوند کوي او که 10 قسمه ډوډۍ دی وخوړل او خوب نه درځي او بیا ورله ګولۍ خوري هغه ډوډۍ به څوک څکي د ډوډۍ خوند خو د دې مړی پورې دی اخوا خو نشته او په اودسماتي کې هم خوند نشته د چرګ اودسماتې او د ساګ اودسماتي کې خوند نه د دغه لږ خوند دپاره ته حرام خورې او بچو لره دا بچي سرکوزي په حرامو مه غټوه زناوره دا به اول ستا دپاره غم جوړېږي د حرام خور بچي اول مور پلار سره جنګ دی او شپه ورځ وینې ما دا عاق که د نافرمانۍ د وجې نه ما دا عاق که د دې وجې نه دا کړې تا ځکه دی چې تا وله حرامه روزي پیدا کړې ده نو خدای وایي حلاله روزي خورئ حرامه مه حلالو سره به تاسو خوشحاله قسم دی چې هر ډوډۍ وخورئ حلاله نو 3 تصوره کوئ نو زړه به مو خوشحال اوله دا چې خدای تا بې سوال او بې منته دومره نعمت ماله راکړي دویم دا چې زما د ضرورت نه زیات دی که سړی ټول عمر غټه غوښه وخوري اړو ناری ونه خوري نو هم جم دی دی او که سړی اړو غټه غوښه ونه خوري میاشت کې یو ځل وخوري او د چڼو دال وخوري نو هم جم دی دی نو خدای د ضرورت نه د زیاته را کړې د زما خو د دې نه په کم هم ګزاره کړي دریم دا ده چې زما د لیاقت نه د زیاته را کړې نو چې دا 3 تصوره کوې نو قسم دې زړه به م خوشحاله وي او چې وی چې یاره دا څه شی دی فلانکي چر خوري او زه غټه غوښه خورم او فلانکي دا خوري او زه دا خورم ټول عمر به په غم مبتلی ولې ژوند د غم تېری دا خوشحالی ولې نه کوي نو خدای وایي حلاله روزي خورئ حرامه مه خورئ او حلاله چې خورئ نو شکر پې ادا کړئ په ژبه هم وی شکر دی الحمدلله په عمل کې شکر دا دی چې خدای ته یو 2 رکعاته لمونځ وکړه یا د خدای احکام پوره کړه او په زړه کې دا ده چې دا د خدای د طرفه ګڼې خدای دا ستا دی که د یو نعمت ځان سره م سوچ وکړو قیمت یې د دې سترګو قیمت په پوره کې چې خدای درکړي دي ډېر خلک ړانده نه دي د دې ښکلي شکل قیمت په پوره کې ډېر خلک قرآن ویجاړ نه دي د دې خپو قیمت په پوره کې ډېر خلک ګوډ نه دي شل نه دي په سړکونو نه دي پراته د به خدای شکر دې سترګې خدای را کړي بدن دې را کړی دا چې څوک ړاندي د دوی خو ړوندوالی خوښ نه دی او چې څوک ګوډي د دوی خو ګوډوالی خوښ نه دی او چې څوک په بدن مات جوبلي د هغې خو دا نه دی خوښ د خدای کار نو وشکرو لله حلال روزي خورئ او ورسره شکر ادا کړه د حرام خور سړي دعا نه قبلېږي او د حلال خور سړي دعا قبلېږي دا زموږ ښکلی پیغمبر وایي علیه الصلاة والسلام یو بندی لاسونه خدای ته اوچت کړي زاري کوي خدای ته وملبسه حرام وماکله حرام جامې حرامې اغوستې خوراک حرامې پلیتې
فانا یستجاب له د دعا چرته قبلېږي د ګنده ځای نه چې کومه دعا راوخیږي هغه د خدای دربار ته ځي نه نو که دعا قبلېدل غواړی د حلالو اهتمام کوي حرامو نه واشکرو لله ورسره ښه خدای پاک وای ما څلور څیزونه حرام کړي دي دې آیات کې څلور څیزونه ذکر دي دا د کافرانو د جواب په مقابله کې کني حرام نورم دي ځکه زموږ حضور پاک د هغې بیان کړی دی خدای وای انما حرم علیکم المیته خدای په تاسو مرداره حرامه کړې ده مرداره به نه خورئ مرداره څه ته وایي مرداره هر هغه څاروي ته وایي چې د هغې حلالېدل د شرع د قواعدو مطابق ضروري وي او هغه په خپل مرګ مړ شي لکه چرګه غوا میخه یا په داسې طریقه مړه شي چې هغه د حلالېدو طریقه نه څوک یې هسې په چاړو ووایي یا د کندې نه پروزي یا بل څاروی پخ کړی ووایي یا په کاڼي څوک کولي بغیر ضرورته او حلاله یې نه کړی شي یا په ټوپک کولي ښکار د چرو ښکار د ګولۍ ښکار چې حلال شوي نی نو دا مردار دی عربو به د کافرانو د عربو به مرداره خوړله او مسلمانانو پورې به خندل وی ښه چې خدای پاک یې په خپل غیبي لاس د قدرت په چاړه حلاله کړي نو هغه نه خورئ او چې په خپل چاړه یې حلاله کړي نو هغه خورئ ټول ډاکټران هم وایي او ټول د دنیا هوښیار چې کوم څاروي کې وینه پاتې شي په خپل مرګ مړ شي دا د انسان د صحت دپاره ډېر خطرناک او مضر دی بعضې څیزونه لکه څاروي کوي ته پروزي یا چرګه د نیوې نه شي یا څاروي د حلالېدل غواړي خو هغه منډه کي نو هغه په چاړه چې دي وویشته چې په هر ځای ولګېد هغه حلال څاروي د نکوي ته پرېوه ته وایې که زه راوباسم یا ورکوزېږم هغې نه مخکې د مري نو د دې ځای نه یې په چاړه وله نو چې په تېره طرف ولګي او وینه تیوځي بس حلال یا غوا میخه هوشي منډې وایي نیولی یې نه شي په ګولۍ به یې نه ولې په چاړه به یې ولې د ګولۍ مړ مرداري هغه تیره نی هغه سیریکول نه کوي ګولۍ خو وینه وباسي خو هغه د ګرمۍ د وجې نه وباسي او تیز تلو د وجې نه وباسي هغه که په کاڼ م یو څیز ولي نو زخمي شي او وینه تیوځي نه په تیره آله چې هغه شلول کوي او پرېکول کوي لکه د غشي تیره طرف یا د تورې تیره طرف یا د چړې تیره طرف چې ویلې او په هغې ولګي او زخمي شي که په سټۍ ولګېده نو مردار دی نو د ګولې د چرې ویشتلی شوي مردار دی او داسې څیزونه حلال دي چې د ضرورت د وجې که بغیر ضرورته چا په چاړه باندې وویشته نو هغه مردار دی د ښکار څیز هم چې دې ونیوه نو هغه به سم په طریقه حلالی او چې نیولي دي نه نو په هر ځای چې دې وویشت هغه دا ګډبانه په خلخل ویشتل کوي نو خلخل په قسمه یو د لرګي او بل د اوسپنې نو که په تیره طرف ولګېد چې سیر یې وکړه او ویشله او وینه ترې ووتله نو هغه حلال دی دا سوی مو یولي او که په سټۍ ولګېد په دروند طرف یا په لرګي وویش
یا د هغوی لخته سر غونډي په هغې وویسته او مړ شو، نو هغه مردار. نو مردار خوراک بند دی چې بغیر علالې مړ شي. دو څیزونه دي چې بغیر علالې شریعت روا کړي. یو کبان، مایان، ماشه، مچھلی، دویم ملخان. دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دا دو څیزونه مونږ له حلال دي بغیر د حلالېدو. کب، مایې هر څومره چې غټي حلالېدو ته حاجت نشته، او ملخ حلالېدو ته حاجت نشته. خو دا واړه ملخان مه خورئ، خو ګندئ. دا دا غټ ملخان قاطي ماتي چې د هغې خوراک روان صحابه کرامو خوړلي دي او په شریعت کې حلال. البته کب چې مړ را روانې په دریاب کې الاوړې مخکې نه مړي، هغې ته طافي وایي. د هغې خوراک زمونږ مذهب کې بند. او هغه کب چې د هغې د مرګ سبب معلوم وي، نو هغه روا دی. بعض زمونږ طرف ته ګرنیټي د کبانو دغه ورته وایي کارتوس، هغه اوبو ته وغورځئ او یو ګړز ناریږي، هغې کې ټول کبان بېخوده شي الوړي شي، هغه خوره روا دي ځکه د هغې سبب معلوم دی. یا ګلی راشي په یو دریاب، په لږو اوبو چې ګلی وشي نو کبان وجي. یا چله راشي، شکر چله راشي د اوبو کې دا کبان رارواني، نو زمونږ کب دا کوششي چې نوې ځمکه باندې ځي، نو اکثر د دې اوبو دا طرفونو ته لاړې شي. نو کله دې اوبو وځي او کب دغه شان پوچه پاتې شي، نو چې په چله کې مړ پاتې شي، یا په ګرنیټ مړ شي، یا په ګلی مړ شي، یا دا سپری کوي جزونه په بوټو باندې سپری کوي، دارو پې شین دي، نو هغې سره ډېر کبان مړ شي، هغه روان دي. او کوم کب چې مړ را رواني په دریاب کې الاوړی، کب چې مړي نو الاوړی را رواني، خېټې سپینه څرګند دی، سبب یې نه معلوم، نو د هغې خوراک بند. نور هر قسمه کب که غټي که وړوکي بغیر حلالېدو شریعت هغه روان. ښه مرداره چې خدای ارامه کړې ده، نو د مردارې ټول د خوراک څیزونه مردار دي. وازده یې مرداره ده، غوښه یې مرداره ده، وینه یې مرداره ده. څرمنې که رنګ شو وچه شوه نو هغه پاکېږي، او د رنګ کېدو نه مخکې هغه مرداره ده. هر شي وخت تېر شو چې د حلال که نو څرمنې پاکېږي بغیر د خنزیر نه. خنزیر داسې شی دی چې دا په حلالېدو نه پاکېږي، او څرمنې په رنګ کېدو نه پاکېږي. نور ګیدړ، سپی، شرمخ، زمري، د دوی څرمن چې دی وښکله او رنګ روغن دې کړه وچه شوه، نو هغه پاکه د استعمال یې پاک دی، مونځ پې کېږي. د مردارې هډوکي پاک دي، د مردارې بڼې پاکې دي، د مردارې نوکونه پاک دي، د مردارې ویښته پاک دي، ځکه هغې کې رطوبت نه او دا د خوراک کار څیزونه نه دي. واس د به نه استعماله، واس د مردار هم د استعماله بند دی. البته که په صابون کې استعماله شو نو به ډېر علما وایي هغه پاکه شو، حقیقت یې بدل. دا ورته ځکه چې د دې بار ملکونو نه اکثر صابونونه راځي،
نو که په هغې دا لیکلي چې دې کې د خنزیر واسطه ده نو هغه صابون به نه استعمالوي او که د نورو څیزونو واسطه وي د هره بلا چې نو هغه استعمال نه خود واسطه به نه استعمالوي خو چې صابون ته جوړ شي په بل شي کې ګډ شي نو هغه به یې پاک کړي نو خدای وایي انما حرم علیکم المیتة مردار پتا سو آرام دا چې په خپل مرګ مړ شي داسې یا په هغه طریقې سره مړ کړي مشیني الاله د انګریزانو د ملک نه چې دا غوښې راځي دا په مشیني الاله دا مه خورئ ځکه مشیني الاله شرعي الاله دل نه دي شرعي الاله دل دې ته وایي چې چاړه به در سره لاس کي او بسم الله به پرې ووایي نو الاله به مسلمان په شرع به خیر دی په مشین کې سرمنې به اسانه څه چې کې او الاله به په مشین نه کې په مشین چې الاله اکثر سرم ته بار ته راوځي جنوبي افریقا کې زه یو قصاب خانه ته لاړم هغه د مسلمانو نه هغې چې څاروي الاله دا څاروي فقط راځي ورته نو هغه د خپلو لاسونو نه تړي سړی ولاړ په تماچې ولي یو خاصه ګولۍ په سر بس بس راپروزي خو لا مړه نه لاندې هغه دغه غورځېږي لاندې پروزي خپو ته ورته پړي واچي زنځیر وتړي او بیا الاله کړي بیا باقي کاروی ورسره په مشین کې نو چې الالیدل د شرع مطابق راشي باقي کاروی ګډان چې الالی نو د بجلی شارټ ورکړي هغه پروسي نو الالی کې بیا قصه ورسره ټوله پده په مکه مکرمه کې قصاب خانو کې مشینونه او الاله انسان کوي سړی کوي په چاړه باقي کاروی ورسره په مشین کې دا په مینا کې یو د قربانګاه دی هغه ځای ته معیسین وایي دا چې څومره ګډان چې لیدل ته راځي الاله یې سړی په چاړه خو دومره زر حرکت چاړه پې راکاږه بلاګانې دومره تکړی بیا خوا په مشین ځي ډول نو صفی یې د غوښو تقسیم سرمنو ښکل دا په مشین کېږي خو الالولې مسلمان کوي په چاړه نو د کافرانو د ملک نه چې کومې غوښې راځي هغه مه خورئ د مهاجرینو له به مراتب ډبو کې بندې غوښې د چین نه د یو ځای بل ځای نو بعضو ټګانو پې لیکلي چې المذبوح بالطریق الاسلامي په اسلامي طریقه حلال شوی دی که یقیني مې پې چې واقعي د اسلام په طریقه حلال شوي خو ټیک ده باقي مشین استعمال خیر دی خو که یقین پې د چاني نه هغه دی نه نو مرداره ټول قسمونه بند دي دویم ودم او وینه بند ده وینه حرامه د عربو به داسې کول چې دا وینه څاروي نه چې وځي که نه لکه چکه شي هغه یې په طبخي سره کول او خوړه ده نو وینه بنده ده بغیر د مشکو نه مشکم وینه ده دا د اوسې نومي د بعضو اوسو هر قسمه اوسې دي نوم یې ځوړند دي خونزي طرف ته ګلګت طرف ته چین طرف ته د افریقې په ملکونو کې بعضې اوسې دي چې ښکاري ولي ورمنډه وي او نوم ورله تړي دا نوم یو تړي ځکه هغه وینه خورېږي نو چې وینه وله وتړي هغه وینه په هغه نافه کې پاتې شي هغه بې اندازې خوشبویه ده هغه وینه روانه چې وینه ونه تړي هغه بدن کې خوره شي نو غوښه یې دومره خوشبویه چې څوک خوړی نه شي د هغې نه علاوه وینې ټولې ارامې چې کوم شي ارامې خرڅول هم بند دي د وینې خرڅول بند دي
د مردار خرڅولم بند دي. مردار له به خپل سپی نه بوځې په خپله کلار خوشې دی نه به وله مردار راوړې کور ته خپلو پیشوګانو له چرګانو له به مرداره کور ته نه راوړی نه به ورله وینه په بیال او که په خپله یې وخوړه نو هغوی باندې خو څه حکم نشته. د وینې خرید و فروخت بند په شریعت. اوس چاله وینه ورکول څنګه دي؟ وینه ورکول ډول دی ځکه د وینې مثال لپایو دی اندام نه دی. اندام ورکول بند دي. چاله خپله ګرده ورکول، چاله خپله سترګه ورکول، چاله خپل لاس ورکول دا بند دي لکه هغه اندام ختم شي او وینه بیا پیدا کېږي. نو د وینې مثال لپایو دی. ښځه بچو له پی ورکوي که نه چې کومه ښځه د کوم خاوند په نکاح کې نو بچو له پی ورکول په دې واجب دي او که د خاوند په شریعت روا کړې ده زموږ ښکلی پیغمبر بیان کړی ده. یو اینا جگر دام د وینه په اصل کې خدا منجمد وینه ده. خدای بیدون کی وینه حرامه کړې ده دم مسفوحه بیدون کی وینه دا چونکې بیدون کی وینه نه ده نو دا حلاله ده. یو تورې توحال نو د تورې غوښه دام وینه ده په اصل کې او اینه چې ده دام وینه ده خدا بیدون کی وینې نه دي نو شریعت روا کړی. دا یاد لرئ بیدون کی وینه چینی نو هغه پلیتم نه ده. نو غوښې پورې چې کومه وینه نښتي د قصاب غوښې پورې په حلالېدو خو دې بیدون کې لاړه شي خو غوښې پورې خپله وینه یې رطوبت وي ستا څادر پورې ولګي رومال پورې دې ولګي نو دا پاکه ده پلیته. اوس ماشې دې مړ که وینه په ماشي کې هغه پاکه ده ځکه بیدون کې وینه نه ده. یا مچ یا سپګه یا کټمل البته که ډېره وینه شي چې جامه درله ډېره څښا کړي نو بیا به یې وینځې کنې په یو کټمل او ماشي او په مچ په وینه باندې جامه نه پلیته ځکه دا بیدون کې وینه نو بیدون کې وینه حرامه. په وینه باندې حرمت راځي نه سړی خور له ورکولی شي مور له ورکولی شي ښځې له ورکولی شي پردی له ورکولی شي خپلې له ورکولی شي خو ګورې دا خیال لرئ دا د ضرورت په وخت کې چې ډاکټران وایي د وینې ضرورت دی کنې انسان ختمیږي او چې ضرورت نه بل علاج یې کیدی شي نو د وینې ورکول بې ضرورته بیا بند. باقی بیان په بلې جمعې ته وکړو انشاءالله. یو سړي له څیز ورکړي چې په 10 روپۍ خرڅاوه او هغه د ده نوکري مزدورۍ هم ورکوي ته نه دې هغه په 12 روپۍ خرڅوي نو دا خو دوکه ده. دا 2 روپۍ دله زیاتي حرام دي چې مالک ورته څه وایي په هغې د خرڅوي. ټیک ته که مالک ورته د مخکې نه اختیار ورکړي چې ته څه مناسب ګڼئ په هغې خرڅوه نو بیا په هغې خرڅولی شي. دې مسله ده یعنې د جګړې د زید عمر له دا پیسې ورکړي او هغه انکار کړي د دې جواب څوک نشي کولی. دا خو چې دواړه خبرې سړی واوري نو هلې جواب کولی شي. هغه مسله اوس کوي چې ځان له یو سړي سره تعلق لري. بعضې خبرې دی چې 2 سړو سره تعلق لري هغې ته قضا وایي جګړه وایي. هغه چې د دواړو خبره سړی واوري نو هلې بیان کولی شي. هغې د 12 کالو هلکي او زنانو ته کور کې جمع ورکوي نو جمع کېږي که نه 12 کالو هلک خو بالغ نی
نو نابالغه جمع نشي ورکول. دا زمونږ مذهب دی او د ډېرو علماو دریو مذهبونو کې نابالغه امامتي نشي ورکولی، نه ښځو ته نه سړو ته. ښځه دې په خپله یو ښځه امامه کړي که نه، خو د ښځو امام به په میانځ د صف کې ولاړی، مخکې به نه ولاړه. چې کومه تکړه ښځه هغه د امامه شي. هلک ولې امام کوي؟ چاوی یو عالم دی کله ناکله ټي وي ګوري، مونځ ورپسې صحیح دی که نه؟ که ټي وي د اخبار هغه ګوري خو مونځ ورپسې ښه دی، او که هغه د ډرامو د سینماګانو ګوري نو بیا سخت مجرم دی. په خوږه ورته نصیحت وکړي. چاوی یو ډله تپوس کې چې مولانا محمد الیاس صاحب څوک، نو تبلیغ والا مشر که یادوي دا تبلیغ ښکلي سړی تېر شوی، د قامت نه وړوکي، د رنګ نه خړ پړو، او جبه کې لبنت موجبه بین خطا. خو د انګریزانو په دې اخري دور کې یو هندوانو کې یو تحریک و، هغې ته شودي تحریک وایي. هغوی به د مسلمانانو په دې کلو ګرځېدل، ورته به وي اسلام ختم، مسلمان ختم، راځئ خپل زوړ دین ته راوړئ، دا خو مسلمانانو په زور مسلمانان کړي، تاسو خو هندوان یې. نو هغه شودي تحریک د وجې نه د هندوستان او د پنجاب په بانډو کې 2.5 لکو پورې خلک مرتدان شي. نو دا یو عالم محمد الیاس صاحب زړه کې درد و، هغه وی عجیبه ده کافران راپاسي او موږ مسلمانان هندوان کوي، راځئ چې موږ ورپسې لاړ شو. یو ته مینت کړی، بل ته خپل کور څوک پرېږدي، یو 4 کسان یې تیار کړل، نو ووتل هغې پسې. نو چونکې زړه کې درد و، نو هغه 2.5 لکه مرتدان شوي دوباره مسلمانان کړل. او بیا وی دا مه بندوئ دا تحریک. هغه تحریک شکر دی اوس دومره شو چې دې وخت کې 15 لکه افراد په 140 ملکونو او خاریو کې د دین په کار کې مشغوله دي. استاد که شاگرد په مخ وای نو څنګه ده؟ دا ظلم دی. په مخ وال بند دي، په شا به وای، او داسې وال به کوي چې زخم نه پیدا کوي، یو اندام ته نقصان نه رسوي، دبکه شبکه به کوي. د وال ښه نه دي، د مخ وال بند دي. څاروي به هم څوک په مخ نه وای او نه په سر. چاوی میډیکل کالجونو کې دا لاوارثه مړي پروتي او هلکان او ښځې په هغې تجربې کوي. دا څنګه دی؟ دا ښه کار نه دی. لاوارثه خو بیا به هم د مسلمان سلي وي، نو د مسلمان د سلي عزت دی په شریعت کې. دوی د مصنوعي ډانچې جوړې کړي که نه، د پلاستیکي دې جوړې کړي، د لرګو دې جوړې کړي، په مړي باندې لوبې کول دا بند دي. د مړي عزت دی په اسلام کې. ما جعل علیکم الدین من یکم شوال په هلا کې راوړل. روژه نیول د رکوټي اختر پرست دا د خدای د میلمستیا نه یو قسم انکار دی، نو بنده ده پکې روژه. خدای په دې خوشحالیږي چې د هغه د میلمستیا پرست ته میلمستیا کې شامل شي. چاوی تبلیغ والا وای چې ډوډۍ خوري نو بسم الله علی برکت الله وای، او زمونږ امام وای چې دا ګناه ده، بسم الله الرحمن الرحیم وای. دواړه ګناه نه ده، که چا تش بسم الله وای، که چا بسم الله الرحمن الرحیم وای، دا ټول لوا دي. ښه یو بل ته ګناه مه وای. چاوی افغانستان کې اسلامی نظام د شکر دی، خو بار کار
د هیروین یادې د ماخه د هیروینو کارخانو ته اجازت ورکړی او مسؤل امتیازي ما ته دا معلومات نشته دا د هغوی نه تپوس وکړه هیروین کاروبار ښه نه دی هر څوک یې چې کوي خو ما ته پته نه لګي وی کوم امام چې د تبلیغ والو ته یا د دیوبند علماو ته یا پنجپیریانو ته کافر وي د هغه څه حکم دی دا په غلطۍ دی قمقل سړی دی حکمونه په چا لګول تبلیغ والا خو ښکلي خلک او علماو د دیوبند دومره لوی کارنامې دي چې که درته بیان کړم نو بیا به حیران شي نو دا ناپوهه امام دی جاهل وی بعض خلق د فرض مانځنه پس 3 ځله لا اله الا الله په زور وی 1 ځل محمد رسول ذکر روا دی خو په زوره ذکر 4 واړو مذهبو کې وی دا به نه کې د جمع نه پس ځکه د چا نه به 1 رکعت تلي 2 رکعته به تلي د هغې مونځ کې فرق راسي نو ذکر په پټه پکار او سنت دا دی چې سلام وګرځو نو 3 ځله به وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا به وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله بیا به وایي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام بیا هر قسمه ذکر او وظیفه چې کوي خو په پټه ښه ده ځکه قرآن شریف حکم دا دی چې خدای پاک په پټه او په زاره یادوي خدای خو کوڼ نه دی او ریاکار ہے تساجد چغو تساجد چاوی د اوسه غوښه څنګه ده د اوسه غوښه حلاله پاکه طیبه ښکلې ښکاري څیزونه غوښه حلاله دا ده چې غوښه یې لږه تور رنګ کوي او لږه سخته نور په پاکوالي کې شک نشته چاوی بعض خلق د قبر چې خښ شي مړی نو سر ته د سورت بقره لومبي آیتونه وی او آخر او دا راغلی ده دا د یو صحابي عمل دی عبدالله ابن عمر په موطا امام مالک کې راغلی چې وفات کېده نو دا وصیت یې وکړ وی زما قبر سر ته د سورت بقره اول آیتونه وی اولئک هم المفلحون پورې او آخري آمن الرسول فانصرنا علی القوم الکافرین نو که دا چووی نو ښه خبره او که وی نه وي نو څه پروا نشته چاوی 4 رکعاته سړی سنت کوي په 3 رکعت کې ولدوالین وي او رستي ونه وي نو سجده سهوه پې شته که نه او شته سنت او نفل رکعتونه ټول ډکي نو دې سره به د ولدوالین آمین نه پس صورت یا آیتونه وایه نو که هغه مو نه وي نو سجده سهوه به کوي چاوی زمون پښتنو کې بعضو رواج دا دی چې میلمه له ډوډۍ وباسي او هغه کور ته راوړي انګولې پاتې نو زنانې نه خوري داسې شیطاني خبرې دي که زنانې خوري او که سړي خوري ټولو له روان د زنانه جوټه د سړي نه خوري چې پردی زنانه یو ښځې جام کې اوبه څښلي او پکې پاتې نو پردی سړی دی هغه نه څښي یا ترکاري خوړلي ښځې نو پردی سړی دی نه خوري او زنانه د سړي خوړی شي دا مړي له چې لاړ شي لاسونه اوچتوي دا د تعزیت حصه نه ده تعزیت دې ته وایي چې لاړ شي خبرې ورسره وکړي تسلي ورکړي ټیک ته که چا په جمع دعا وکړه اتفاقا نو خیر دی خو زمونږ وطن کې غلط رواجونه دي 6 کسان لاړ شي نو یو وایي لاس په اوچت کړو نو بل به مو وایي لاس په اوچت کړو نو بل به مو وایي لاس په اوچت کړو نو بل به مو وایي د جمع دعا به وکړو نو د کور خاوند دې سپېموله راشي هغه د زړه د اخلاصه دعا نه وایي هلکه دې دومره شلو دعاګانو ته ساجت و یوه دعا وکړې په اخلاص اوږده په زاره خدای پاک ته رښتیا باندې
نو دا رواجي دعاګانې یا د افغانیان چې کوي چې جمع لاړه شي یو سړی تلاوت وکړي نو بیا وکړي نو چې بله جمع لاړه شي نو بیا تلاوت وکړي دا په شرع کې د دې ثبوت نشته نه تلاوت نه د تلاوت نه پس دا دعا دا رواجي خبرې دي شرع کې دا نشته یا زمونږ د وطن کې اوس د اختر دعاګانې دي مړی به 5 میاشتې مخکې مړي نو چې ړومبې اختر یې راشي وي دی ړومبې اختر دی نو بیا به خلک د مړي کور ته ورځي نو دا به پخوا د خانانو ښځو کول نو بیا د خانانو سړو هم شروع که ځکه دا سړي اکثر د ښځو تابع وي نو بیا ورپسې د غریبانان هم شروع کړه خره چې د خرې نه کمی خو غوږ یې د پرېښولو نو بیا ورپسې د جاهلانو امامان هم شروع کړه نو دوی به هم لاړ شي د اختر لکه اختر خدای د مړو دعاګانو دپاره رالېږلی که د اختر خپلې مسلې دي دا مه کوه دا ناروا دي د مړي خاوند ته به د 3 ورځو نه پس مړی بیا نه رایادوي چې ستا دا مړی خوښ دی جماعت کې 2 رکعته لمونځ وکړو خدای ته سوال وکړی خدای زما دغه دوست وبخښي پلار او ورور ته یې ولې رایادوي چې صاحب ستاسو هغه 5 میاشتې مخکې مړ چې شوی و یا چاویشت و لاس به اوچت کړو چې خدای وبخښي ولې هغه ته هم رایادوي دې خلکو جون ځان ته په زور ګران کړی دی او د امامان هم ورته ګران کړی هلکه ولې که اسانه یې کې خلکو ته ګرانوی ما ځان له دعا بنده خو نه ده کوه ورته نو قاري کینولي هغه به وایي دلته دی خوشا پېښور سره بعضې کلي دي امام سره د مقتدیانو نه به 3 ورځې قبر لځي او هلته به دعا کوي هلکه دا ولې ځان ته م جون ګران کړی دی خبر له څه لځي ټیک ده که سړی خبر له لاړ شي خپل مړي پلارې روري خو دا رواج کول چې سره د حمام نه به ټول قوم ځي دا په شریعت کې نشته جون ځان ته مه ګرانه وی څوک د ثواب دپاره ختمونه کوي ختم ځان له ښه دی تلاوت ځان له ښه دی هغه ته یې وبخښه خدای پاک نمونو کې دی خو زمونږ په ژبه کې دی عربی کې نه دی راغلی چا وی بینک کې مونځ کېږي که نه او بینک کې مونځ کېږي په ګرجه کې مونځ کېږي نو خو چې بوتان پکې دي چا وی حضرت عایشې نکاح اسمان کې شوې ده که په ځمکه په ځمکه شوې ده حضرت زینب بی بی د هغې نکاح بره شوې ده قرآن شریف کی ذکر ہے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا خدای پاک دا غي نکاح تړل هغه به زما نکاح د وو اسمانونو نه بره تړل شو استخاره څه طریقه ده استخاره برکات منځ کو یو دعا ده یا دول شیخ خدا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي أريده شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به د دې دعا مطلب دا دی چې خدای دا کار اراده ده زما که دې کې زما خیر نو برکت پکې واچي او اسانه کړي او که زما پکې ضرر نو ماته خدای وساته په پښتو کې دا وایي نو چې زړه دې کوم طرف ته وبو خوړلې بس کوا خو چې روا کاری ښه ناروا کې استخاره نی او نه په فرایضو کې استخاره په اختیاري خبرو کې ته تجارت شروع کې چیرې د سپلو شروع کوم او کده د گیسونو د سلندرو نو استخاره پکې وکړه دې کې استخاره اشراق موز دیتا وی چی پر روخی جی عربی که اشراق وی نور را خطیدو تا
مشرق وی د نور را ختېدو طرف او شارق عربی کې نور ته وایي. نو چې نور راوخېږي نو ته مونځ کولی شي د زواله پورې وخت. که زر دې وکړو نو دې ته اشراق وایي، که لږ ساعت دې پس وکړو نو دې ته صلات ضحا وایي. اشراق 2 رکعاته 4 رکعاته راغلی او د ضحا مونځ د شپږو نه تر 12 رکعتونو پورې راغلی. څوک دواړه جدا جدا کړي ډېر نیکان خلک او څوک یو کړي. نواز شریف د شریعت اعلان کړی دی، نو ښه دی، ښه ته ښه وایو، اصلاح یې پکار ده. آخر هر حکومت چې اعلان کوي نو نور به وایي نه دا ټګي کوي او د خپل ځان دپاره وایي. دا خو بار سړی دی. څوک دا وایي دی امیر المؤمنین کېدل غواړي. زه تاسو ته وایم چې څوک شریعت راولي په رښتیا هغه زمونږ د ټول عمر دپاره امیر المؤمنین خوښ دي. شریعت کې دا سیاسي جمهوریتونه دا د امریکې په طرز روان دي، دا نه دي. سعودي عربو د بادشاهانو ته لاړ شي، دا بدلون د پارټۍ په پاکستان کې لوی مصیبت سیاسي پارټۍ دي، ځکه د ټولو جنګ د اقتدار دپاره دی. یو به په کرسۍ نو بل یې غورځوي، نو بل وایي نو بل وایي. ته لږ شه ته په یو دیکه غورځېږې، هلکه زناوره چې ته راشې نو ته به څه د سړیتوب کار وکړې یا دا مخکې څه کړي دي. مونږ وایي د خدای دین دې راولي، ټول عمر زمونږ د سر ګل، خو په دروغو نه. زمونږ خو دین خوښ دی. سړي بدلول خو څه مقصد نه دی. په دې سړو بدلولو کې دنیا پاکستان تباه شو، ځکه خرچ وشي په کروڑونو روپۍ په انتخاباتو ولګي سرکاري، او بیا د هر امیدوار په کروڑونو روپۍ ولګي. ما ته داسې امیدواران معلوم دي چې 6 کروڑ روپۍ لګولي دي. څومره تاوان شو. او یو خر لاړ شي خره راشي، خره لاړه شي خر راشي، نو فایده یې څه وکړه؟ نظام هماغه د زناورو، پیسې تباه شي، منصوبې معطلې شي، یو حکومت سړک روان کړي بل یې ودروي. هغه زوړ کارم خراب. د خدای دین دې څوک راولي، هغه زمونږ د سر ګل دی. موږ مخالفت د مخالفت دا چې څوک کوي یا خو پې بدګماني کوي، نو په نیت سره خو د خدای تعلق دی، یا د خپل اقتدار دپاره کوي. نه ته لږ شه چې زه راشم، هلکه چې ته راشې ته بس اسمان راکوز. نو پاکستان کې لوی مصیبت دا لیډران او پارټۍ دي. دا زما خپله رایه ده. ښه یو سړي امام وایي په رکوع کې او ته رالې نیت دې ورسره وتړه، نو که دا دې یقیني چې زه رکوع کې امام سره شریک شم، امام لا سر نه دې راوچت کړی، نو ستا دغه رکعت وشو. او که داسې وخت کې شریک شوي چې امام سر راوچت کړي، نو بیا دغه رکعت کې شریک شوی نه. چاوی شیطان په خوب کې د خدای په دغه راتلی شي او د حضور پاک د خدای په نوم راتلی شي او د حضور پاک په نوم نشي راتلی. یعنی شیطان په خوب کې وویني تا ته وایي زه خدایم، دا کیدی شي، ځکه د خدای هغه خبره دومره څرګنده ده چې ته به پخپله وایې دا دروغ دي. خدای د شکل نه لري او نه د انسان په شکل، او د حضور پاک په شکل کې اشتباه راځي، ځکه پیغمبر هم انسان وي. نو خدای پاک هغه پاک کړی د دې نه چې شیطان د هغه په شکل کې راشي. سوالات ډېر دي، درود شریف ووایئ. الحمدلله رب العالمین، محمد رسول الله. خدای